مونږ او تاسو له پکار دی چې په خپل بچو باندې خصوصي نظر وساتو. ته خامخا نیټ استعمالې نو د دین دپاره استعمال کړه، د دین دفاع پې وکړه. ته په یو ښه شعر کا، بیان پې شعر کا، نعت پې شعر کا. که څوک د اسلام خلاف خبره کوي د هغې موتوړ د دلیل په رڼا کې جواب وکړه. که ته نشې کولی د خپل امام نه، د خپل مسلک د عالم نه تپوس وکړه. په دې ذریعې سره خو ته د دین دفاع هم کولی شي، د دین اشاعت هم کولی شي. خو ولې خامخا موږ غلط استعمالو؟ همدغه نیټ دی چې په کور کې په کمره کې ناست دی، هر قسمه لهو لعب به پرې راته میلاویږي، چې څه ته غواړې پرې راته میلاویږي. موږ خپلو نوجوانانو بچو له دا غټ غټ موبایلونه ورکړي دي، د هغوی د سترګو نه حیا ختمه شوه. بیا پلار ته څه وایي؟ کښېنه په کلار، ته نه پوهېږې، ته لیونی، ستا مازه کار نه کوي. نو دا تعلیم والا مونږ او تاسو ورکړی دی. خو مونږ او تاسو په دې باندې قال الله قال الرسول زده کړی وی که نه، نو ده به زموږ ستا چپلې سیده کولې، ده به مو تا دپاره دعاګانې کولې. الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته په دې خبرو د عمل کولو توفیق